قضا مونځ دې په ذمه باندې پاتې دی او ته نفل کې نو نفل کولی شي که نه، او که نفل کې نو آیا دا نفل قبلیږي او که نه قبلیږي. دغه شان د یو کس په ذمه باندې فرضي قضا روجې پاتې دي او دی هغه لا نه نیسي او نفلي قضا روجې نیسي، نو آیا دا نیولی شي که نه، او که نیسي دا روجې قبلیږي او که نه قبلیږي. دا ډېره ضروري مسله ده جي. دویمه مسله دا ده چې د یو کس په ذمه فرض قضا مونځونه دي، نو آیا دا قضا مونځ دی د خلکو په مخ کې په داسې طریقه چې خلک پې خبر شي چې دی قضا مونځ کوي، آیا دی کولی شي که نه؟ نو په دې کې ډېره یو ضروري او اهمه مسله ده، هغه هم د ځان سره زده کوي. ګوره جي، اول خبره دا ده چې د یو کس په ذمه باندې فرض قضا مونځونه پاتې دي او دی هغه لا نه کوي او د نفلي عبادتونو ته کار ویلی دی، نو د ځان نه به بې علمه شیخ نه جوړی. اول به دغه فرض قضا منځونه راوګرځئ، د هغې نه پس نفلونه کوه. ټیک شوله؟ د قیامت په ورځ د نفلي عبادت په باره کې تپوس نه کیږي چې تا نفل کړي و که نه و دې کړي او ډېر دې کړي و که لږ دې کړي و، د دې په باره کې تپوس نه کیږي، بلکې د فرض مونځ په باره کې به څه کیږي؟ تپوس به کیږي. زما د خبرې هرګز دا مطلب نه دی چې ګینې دی نفل نشي کولی یا نفل نه قبلیږي. نه، نفل کولی شي او انشاءالله چې الله به قبول هم کی، خو چې فرضي قضا د په ذمه پاتې ده او د نفلونو ته کار ویلی نو دا حماقت دی او دا بېوقوبتوب دی جي. دغه شان د په ذمه فرضي قضا روجې پاتې دي او دی هغه نه نیسي او د نفلي روجو ته کار ویلی دی، نو دا هم بېوقوبتوب دی. اگر چې دا روجې دی نیسي نیولی هم شي او شاید چې الله قبول هم کی، خو نه د په ذمه فرضي روجې پاتې دي، د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي. اول دی د فرضي روجو نه خپله ذمه څه کړي، هغه فارغه کړي، بیا د نفلي نیسي. دا مسله ختمه شو. دویمه مسله دا ده چې کله تا نه مونځ قضا شو نو دا به په داسې طریقه نه کوي چې خلک پې خبر شي چې دی قضا مونځ کوي، ځکه مونځ قضا کول دا یوه ګناه ده او دا بې ښکاره خلکو ته داسې ښودل چې زه قضا مونځ کوم، دا دویمه ګناه ده. نو د دې د ښکاره کول څه دي؟ دا هم ګناه ده. نو یا خو په داسې ټیم کې په مسجد کې وکړه چې ټول خلک مونځ کوي او تم قضا مونځ راوګرځې، په تا څوک دا ګمان ونه کړي چې دا قضا مونځ دی، او مه خلکو ته وایه چې زه قضا مونځ کوم. ټیک شوله که نه؟ ځکه دا ګناه ده. او یې کور وکړه، پټې وکړه، یا مسجد کې په داسې ټیم کې وکړه چې نور خلک نشته، خو که ته داسې ټیم کې کې چې د مازدیګر د جمع نه بعد ماښامه پورې نفل نه کېږي خو فرض قضا مونځ کېږي، نو که داسې ټیم کې کې خلک به خامخا وایي چې ته دا ټیم د څه مونځ کې، یا د سحر د جمع نه بعد نور خطو پورې سنت او نفل نه کېږي خو قضا مونځ کېږي، نو دغلته چې ته مسجد کې د خلکو مخ کې کې خلک به خامخا تپوس کوي چې دا ته د څه مونځ کې، نو لحاظه دا پټ پکار دی او یا داسې ټیم کې پکار دی چې خلک دا ګمان ونه کړي. صحیح شوله؟ دا مسله ضروري وه، دا هم ختمه شوه. درېیمه یو ضروري مسله ده، بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې په چا ډېر قضا مونځونه پاتې که نه، نو د رمضان په روجو کې په آخري جمعه دی مازدیګر نه مخکې یا څه ټیم یادوي، دوی وایي چې دا په حدیث کې راځي چې 4 رکعته مونځ به په یو سلام سره وکړي او د الحمد نه پس به 7 پیرې آیت الکرسي پکې وي هر رکعت کې، او داسې 6 پیرې که 100 پیرې یادوي چې سورت کوثر به وي، 15 پیرې انا اعطیناک الکوثر به وي. نو وایي که تا باندې د کال قضا مونځونه پاتې یا د عمر یادوي قضا عمري ورته وایي، نو هغه ټول مونځونه به تا ته څه شي؟ ماف به شي. په دې ځان له دوکه مه ورکوئ. محققین علما وایي دا روایت د سره ثابت نه دی، دا منګڼت دی، موضوعي دی، د ځانه جوړ کړی شوی روایت دی. نو په دې ځان له دوکه مه ورکوئ چې ما ته به د کال او یا د ټول عمر قضا عمرونه مونځونه ماف شي. دا چې کومه مشهوره ده چې دا قضا عمري ده او په دې څه مونځونه ماف کېږي، دا خبره غلطه ده. چې کوم مونځونه د قضا په ذمه باندې پاتې دي نو هغه یو په یو به څه کې په خپل ژوند باندې راګرځې. دا ډېر اهم مسایل دي، د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ چې هغوی هم پرې خبر شي. وصلی الله علی النبی. زما محترم ورونو، د رمضان المبارک میاشت را نږدې شوله او عن قریب شروع کیدونکې ده. یو څو د نصیحت هغه خبرې کمې چې زه د خپل ځان دپاره خوښوم، زړه مې غواړي چې د مسلمانانو ورونو سره هم شریکې کړم. حدیث مبارک کې راځي کامل مؤمن هغه دی چې د څه د خپل ځان دپاره خوښوي چې د مسلمان رور دپاره هم خوښ کړي. هغه د نصیحت خبرې په 2 قسمه دي. یو هغه کارونه دي چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي، او دویم هغه کارونه دي چې هغه خپلول پکار دي. که چېرې موږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو نو د روجې چې کومې فایدې دي د دنیا او د آخرت نو هغه به موږ او تاسو ته حاصل شي، نو دا به زموږ او ستاسو دپاره څه وي جي؟ کامیابي به وي. ګوره جي، د ټولو نه اول هغه کارونه چې د هغې نه ځان وساتئ، په هغې کې اول دروغ دي. دروغ نن سبا په معاشره کې دومره عام دي او دا ګناه دومره عامه ده چې دا چاته ګناه نه ښکاري، حالانکې دا ګناه کبیره ده. نو دروغ ویل خو هر ټیم ګناه ده، خو چې کله ستا روجه وي او رمضان المبارک وي او ته روجه په خوله دروغ وی، نو یو خوا د روجه نیولې ده او بل خوا په ګناه کبیره کې مبتلا چې دا ګناه کبیره بغیر د توبې نه، د صدق دل او د اخلاص د توبې نه ګناه کبیره نه ماف
غیبت کیږي نو بل خواته په ګناه کبیره کې صحیح مبتلای نو مهرباني بکې چې یو بر دروغ نه ځان ساتي دویم به د غیبت نه ځان ساتي غیبت کې دومره بد اثر دی کنه چې دا په دې روجه کې تکلیف ډیر زیات سیوا کوي لوګه تنده او دا روجه په پتا باندې مکمل بوج وګرځي او دا به تا ته عبادت په نظر بیا نه راځي نو لہذا د غیبت نه په روجه کې څه کوي ځان وساتي بل د چغلۍ نه ځان وساتي د بعضې مسلمان دا عادت جوړ شوی چې بس مسلمان به د مسلمان سره جنګي د یو مسلمان خبره به بل لوړي د بل هغه به بل لوړي د مسلمانانو په زړونو کې به نفرت پیدا کوي رشته دار به د رشته دار سره اچي ګاونډي به د ګاونډي سره اچي دکاندار به د دکاندار سره اچي دوست به د دوست سره اچي دا چغلخوري د حدیث کې راځي چغلخور به جنت ته نه ځي نو د دې نه ځان وساتي بل دا راځي چې د نظر حفاظت وکړي د نظر حفاظت ته ګورې په اعمالو کې ډېر دخل دی ښه دا نظر نه دی د دې اثر ډایرکټ په زړه باندې کیږي او دا عبادت نه دی دا په ایمانی زور سره کیږي چې ایمانی قوت په چا کې وي نو د نظر حفاظت چې کله نه کیږي او دا غلط استعمالیږي دې سره ایمانی قوت کمزوری کیږي نو چې ایمانی قوت کمزوری شي کنه نو د روجې د ساتلو استعداد به پتا کې کم شي نو بیا به پتا د خپل عبادت څه جوړیږي بوج به جوړیږي او دا به ته تکلیف جوړیږي نو د نظر حفاظت پکې ګوره مین سیز دی ردینه د دې حفاظت وکړي بل دا چې چاته ضرر مه ورکوي حدیث کې راځي مسلمان هغه دی چې د لاس او د ژبې نه چاته ضرر ورنشي نو ضرر په دوه قسمه شي یو په ژبه باندې چاته داسې خبرې مه کوه د چا بېعزتي مه کوه چاته کنزل مه کوه چاته بد رد مه وایه صحیح شوله که نه چې هغه ته پې نقصان ورسي او تکلیف ورسي او بل په لاس سره چاته ضرر مه ورکوه نو د دې خبرو څه کوئ خیال ساتي بل دا چې د گاونډي خیال ساته حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام درې پیرې قسم خوړلې خو والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن قسم په الله چې مؤمن نه دی او دا خبره درې پیرې تکرار کړه صحابو تپوسو کو څوک دی د الله پیغمبره ویل دا هغه کس دی چې د شر نه د گاونډي په امن کې نه د شر نه د گاونډي په امن کې نه نو مهرباني وکړئ دې خبرې خیال وساتئ هغه که ستا د کور په خوا کې کور دی دا دیم ګاونډي دی هغه که ستا په شریک کور کې په خوا کې رور دی هغه دیم ګاونډي دی هغه که ته دکاندار یو د ستا د دکان په خوا کې دکان دی دام ستا ګاونډي دی ستا د پټي په خوا کې پټی دی دام ستا ګاونډي دی ته په سفر روانې خوا کې د په سیټ کې کم مسلمانان ناست دي خواوشا چاپېره دام ستا ګاونډیان دي چې ستا د ژبې د لاس نه چاته ضرر ونه رسي او ستا د وجې د هغه مال او جان او عزت او ابرو ته نقصان ونه رسی نو په دې حدیث باندې لږ نظر وکړه چې نبی علیہ السلام درې پیرې قسم خوړلې صحیح شوله که نه نو د ګاونډي څه کوي خیال وساتئ بله دا چې د غریب رشته دار ډېر خیال وساتئ د غریب رشته دار په روجه کې ډېر خیال وساتئ د هغه سره مدد وکئ د هغه سره ملاتړ وکئ صحیح شوله که نه هغه له ډاډ ورکئ نو دا به ډېره غټه د اجر خبره وي او بله خبره دا چې د نیکو اعمالو خیال وساتئ څومره نیک اعمال چې تاسو نه کیدی شي ذکر و اذکار تلاوت عبادت نوافل فرایض د دې خبرو ټولو خیال وساتئ نو انشاءالله العزیز د رمضان المبارک او د روجې چې کوم فواید دي هغه به موږ او تاسو ته حاصل شي د نورو مسلمانانو سره که شریک کوي او هغوی پې عمل وکړي نو دا به موږ او تاسو ته سیوا اجر میلاویږي وصلی الله علی النبی